کریمنا درس تے یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو اذا تداینتم کلا چی معاملہ کوئے تاسو بدین دا قرض الى اجل مسمن ترنیٹے مقرر پورے فاکتبوه پس لکے تاسو اغیلرا ولیکتب پکار دے چی اولی کی اغیلرا بینکم ستاسو پمینس کے کاتبن یولیکن کے بالعدل پا انصاف سرا ولا یأبا کاتبن او انکار دن کئی لکن کے این یکتبا دا چولی کی دلکلنا کما علمہ اللہ لکا سنگا چی خودن کڑدا دی لکن کی تا اللہ پاک فلیکتب پکار دے چی دا لکن کے اولی کی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي او بیان دیو کیا سڑے علیہ الحق چپاغ باندے قرض دا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ او دیریگی دا اللہ پاکنا چی رب دے وَلَا يَبْخَسْ او ندے کمی منہو داغینا شیئا یوزرا فَإِنْ كَانَ الَّذِي پس کویا غسڑے علیہ الحق چپا غبان دی قرض دا سفیہن کمکلی او ضعیفا یا کمزوری او لا یستطیعو یا وسن لری ایومل ہوا دا چے بیانو کی دی فلیملل نو پکار دی چی بیانو کی ولیہو رشتہ دار ددو بالعدل پا انصاف سرا واستشہدو او گواہان مقرروے شہیدینی دو گواہان من رجالکم دناری نوستاسونا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ کدو سڑی نئی فرجلن یو سڑی وامراتانی او دو خزی ممن داغنا ترضون من الشہداء چتا سوی خوخوی دا گواہ دا پارا انت دل احداہما دا چیر شید یو دا دے دوارو خزنا فتذکر احداہما الاخرى رایا دیبا دایوا خزا دی بلتا ولا یأبا الشہداء او انکار دن کئی گواہان اذا ما دعو کلچ رو بللشی دا گواہ دا پارا ولا تسأمو امستڑ کی گے مستو مان کی گے ان تکتبوہو دا چولی کے تاسو دے قرض لرا صغیرن کلگی او کبیرن یا ڈیری الى اجلہی ترنیٹی خپل پوری ذالکم اقسط عند اللہ دا ڈیرا دے انصاف خبر دا دا اللہ پاک پنیز باندے وَأَقْوَمُ او ډیر خوک لکه ان کی دا نیغ ان کی دا برابر ان کی دا لشہادت دا پارا دا گواہ وعدنا او نزدے دا اللہ ترتابو دا چتاسو بشک ان کے الا ان تکون تجارتا مگر کوي معاملہ حاضرتا لاس پلاس تدیرونها بینکم چه اڑوے را اڑوے تاسو اغیل را پمینس پل کی
نو فلیس علیکم جناح نشتا پتاسو گناہ اللہ تکتبوها کون لکے اغیلرا واشہدو او گواہان مقرروے اذا تبایعتم کلا چی معاملہ کوے تاسو ولا یضار کاتب او تکلیف پنور کئی لکن کے ولا شہید او نگوا وَإِن تَفْعَلُوا کتاسو کو داکار نُفَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یقیناً دا غٹ گناہ دے پتاسو باندے وَاتَّقُوا اللَّهِ او اویرے دا اللہ پاکنا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ او خودن کئی تاسو تا اللہ پوہ در کئی تعلیم در کئی تاسو تا اللہ پاک واللہ بکل شیئن او اللہ پاک پا ہر چیز باندے علیم پوہ دے آیات کریمہ اگد آیات کریمہ دے پہ اعتبار د حروف و د الفاظ سرا احکامات پکی گن بیانیگی مخ کی معاملات ذکر کرو چدا سے معاملہ اغستل خرسول چپاغی اللہ پاک خپکیگی اغا مکوا خاص کر د سود داغین منو فرمائلا چې په دې الله پاک ډیر خپکیږي بیا سودخور سره اعلان جنگ دی اے مومنا ستاد ایمان تقاضا دادا چې ته بخپل خپل اغستل او خرڅول کې او فرمای چې کلا انسان د خامخه هر وخت خو نقد نه یا کتا سره نقدی نو هغه سره ګوړه په حال دی میاش کې نه بل میاش کې داغه ګوړه را رسی نو الله رب العزت وی چې تاسو داسې قرض معاملہ کوي نو صرف په یو بل اعتماد مکوي چې دا خسړې دی موز گزار دی او تاجد گزار دی اخو ځان له خبره ده خسړې خدای چې شو کړ دی خو الله وی لیکل کوي لیکل ډیر خدي او بیا وی چې کتال خپل لیکل درځي خو خدا خو کتال نه درځي نو یو کس ته درېمګړې پتاسو کې لیکلو کی سٹامپ پیپر وغیرہ باندې او د کاتب لم پکار دی چې دا دل غوتی او قلم باندې لیکلو تعلیم دا الله پاک ور کړل نو چې تعالی الله پاک څخه دروستي دي دا غین خلکو ته پیدا ورسو کن پټه خزانه سره ځان سره قبر ته وړي نو خلکو ته پیدا ورسوا سوګ در طویلی کلا لوکا و ټیکتا اوس چې چا باندې قرضه ده اغله پکارداری چې پوره وای 15 دی 50 دی 500 دی اسه سے پر سره زیاتېږي نو بیا پیسې هم زیاتېږي پوره اوس کدک سړی چې قرضه ده په غریب ساده ګل دی مذوب دی کمکل دی یا معشوم دی یا بابا دی یا جبه سمن چلیږي یا جبه خو سمدا روغ موټ ته خو پښتو ول نه ورزي پنجابي دي او تا ته لرګي اغستري ځنګل کې اتا ور پسې بوت سٹامپ والا پښتون اوس اغله پښتون ورزي او دې په پنجابي نه پويږي نو اوس پس کې نو دا بداسي او رشتہ دار ترجمان وکیلی چاله بم پنجابي ورزیم په پښتو ورزي نه غد درېمګړي بیانو کی خو تاسو له پکار دي چې په دې معاملې کې لیکلم خدي او گواهان مقرره وي دوه خپل مسلمانان صفا دو نارینا چې تاسو کوم خوخي د گواهه د پاره کدو سړی نه داسې یو مسله راغله نو پای کې بیا یو سړی او دوا زنانا گواهانی کې د دو زنانو گواهه د پاره وجه دا وي چې د زنانو هیر ډيري ذکر دی عقل په نسبت د سړو کم دی
د دوی دین په نسبت د سړو کم دی نو دا چې یو تیر شي خبره نابل بوتوي چې خور یاد دی نشي داسې خار یاد شي او بیا ترغیب ورکی چې ته گواهی استا په گواهی باندې کورونه جوړیږي مسله حل کیږي نو ټیم وباسا گواہی ورکه خیر او الله پاک بیا ترغیب ورکی چې دا موای چې خلګي پیسې دي یا لګه ګوړه د دینه بم دې انکار کی الله وی صغیرن هی کلګي پیسې دي لګه سودا دا اغم لیکا کبیرن تب چې پو د دې لسلکونه بم دې تخت انکار بکی دا بم د دې ریږي الله وی کبیرن کډيري لیکا نیټه خپل پورا او بیا داغه پیدې ذکر کی او کلاس پلاس تا پیسې ورکړه غټه ماټر درکړو نو کدی کی لیکل او حاضری د گواهانو نه نو سګونا پکې نشتا او بیا فرمای چې اسنه به پتاڼه کې په گواه باندې وګونه نیولي ولا یضار کاتب ولا شهید تکلیف په نور کوي نه بلیکون کی تور کوي انا با گواه ته ورکوي چې بیا وی چې دار سنه می توبه بیا به گواہی نه کوم د دکان روزانه بندي الله وی گواله به تکلیف نه ورکوي او گواه دیم تاسو له تکلیف نه درکې چې درو غلطه گواہی کوي د خپل ولې د وجه د مالدار د مالدارې د وجه د بدمعاش د بدمعاشې د وجه الله وی کدا سي چاوکړو فسوقم بكم دا ډېر لوی د بدنامه خبره ده غټ ګناه ده او ترغیب ورکی چې د خدای او یریږي د الله پاک تاسو ته سونه خپل خبرې کوي او دا یقین ساته چې الله پاک په هر چیز باندې پوهه دی نو ګور آیات کریمه چې شروع کړي نو ډایرک نه شروع کړي اول کې الله پاک څومره خپل انداز د مینې محبت نډک یا ایها الذین آمنو دا تورات کې نو دا انجیل کې نو دا زبور شریف کې نو دا صرف د دې امت خصوصیت ته چې دی مؤمنانو سره الله برای راس خبرې کوي یا ایها الذین آمنو اے دا کلمہ وینکو مننکو چې لا الہ الا اللہ محمد رسول الله نو ګوره دی لکه موږ له یو وارننګ راکړو چې ګوره څونه ښکلې کلمه وی نو دا کلمه ستانه یو تقاضا کوي چې ته به داسې نه کوې چې بس ورګډ بی چې څنګه دې واغست او څنګه دې خرڅ کړو نه داسې اغستل او خرڅول مه کوو چې سبا دې ګریوان ته لاس پروتي اسلام کې د هر هغه سودا اغستو خرڅو نه منع ده چې رستو د مسلمانانو جنگ پکې جوړیږي نور خو تا ته وی د دې اغستو خرڅو ډیر قسمونه دي بے سلام ورته وی بے صرف ورته وی شراکت ورته وی مضاربت ورته وی بلا شي قسمونه دي د دې وجه مخکې چې حضرت عمر ته په وخت کې بچا دکانداری کولا نو اول به په دکانداري سبقونه وی نو دا غي نه پس په ول لایسنس ورکو چې دکان کولاو اوس خدغه شي نشتا د دې وجه نه د پکار دای څنګه چې مشران وی چې پوچ کر چلنا ہے ته او کار شروع کې انویسٹمنٹ کې تاسو کا بینک اکاؤنٹ کولاوي تاسو کا چیرې په دې کې خو با الله پاک زمانہ خپکیږي نه چې داسې زکو لګور مضاربت ته مشارکت ته پارٹنرشپ محبوب ته نبوت نه دی ملاو خدیجی بی بی محبوب سره شراکت پارٹنرشپ نو محبوب هم دا نیتو چې دل الله پاک لشل روپے ورکی اداغیم دا نیتو چې دل الله پاک لشل روپے ورکی نو دومره غټه وکړه څه مطلب شو چې شریکان دواړه مثال پیسې می راجمع کړې لرګي اخلي اوس ته چې دی خشي او غوي چې دی خشي دواړه به الله خکې وکستاز لکه هغه ته لغونته صحیح او داغه تاته نو بیا به خبره پورا نه چلیږي نو محبوب چې ردلته نه سوړل هغه شام کې خرڅ کړو الته په سر او منافع
هغه باندې واغستل او هغه سامان مکه معظمه کې خرڅ کو نو چې نور بوله لاک غټلې نو محبوب ول 2 لاک او غټلې نو چې ته معاملې کې نو الله رب العزت وی اذا تداینتم کلا چې تاسو معاملې کوي بدین د قرض نو ګوره د قرض معاملې ته الله بدو نه وی د قرض معاملې ته کول شي مثال ستا ګوړه پکار ده استاد سره پیسې دی هغه سره ګوړه نو کا ګوړه وسره مثال پور اپتا پسوزی او چونکه استاد هغه د غنو ګوړه خوخه ده نو بس هغه جنس خو معلوم شي چې ګوړه ده مقدار به معلوم کې عداوت مو چې رنگ کاټ ته پکی یا نه ستا په مشوره رنگ کاټ د دې د پاره چول چې ادنا ګوړه الاخ کار کی چې نه جوړي او 30 پینخ کار کی چې خلق دوکشي دا حرام دي او کنه دا مقصد ني ګوړه کولې دا چې جوړي ستاره دوک کول مقصد نه دی نو بیا ګناه نه دی دا سنور مسلې کورکمان دي تروړې مساله رنگ پکې اچي ستا په مخامخ او تا ته کور عالم ویل دي چې داسې مساله وروړه چې رنگي پکې نو خو بیا ګناه نه دی چې دا وچا تا ته ویل چې د کورنا چې داسې وچا چې وروړه چې رنگدار او تا ته دکاندار وی چې دا رنگدار ده دا به رنگ ده ستا خو خدا نو بیا خو سم مسله نشته خدا کرن ادا کور کمان کې رنگ وغیرہ دا په دینیت اچي چې دوکه ور کوي او ستا غنی پکار نو بیا به نقصان طرف ته خبره دي ولانډه دا چې دی جمله کې وای چې تاسو معاملې د قرض کوي نو الله رب العزت وی الی اجل مسمن نیټه بل مقرره او تش نیټه نه ګوره هم مسمن خو خپل کلاو بای کم میاش پي کم تاریخ پي کم ارواز پي تاسو پخې خبره وکړي چې بیا روز ته جنگ نه جوړي دا بنوي چې لکه ګوړه در باندې خرصوم پیسې بکل راکې نو ته وته دا نه وی چې لونو کې بدر کوما دا اوس نیټه معلومه نشوا دا مجهوله شوا ځکه لونه دا اٹک ناخوا میاش مخ کې شروع شو ادي بتلی هغه طرف ته اوس چراغ کخيري تا پسې بورو ټکی چاله شابه مال پیسې را د ګوړي تب وته تا ته ما لونه نه ټکړو تا ته بوي تو ورشه دا اٹک ناخوا خو لونه شروع شوی دي اته وو تر یار حسین لونه یاد نو دا خورست را رس او کبه داسې دی یخ ملک تور خوا کړی نو خو نور مرستي داسې بنوي چې پیسې د ګوړې بدر کوم خو چې حاجیان راشي نو حاجیان چې دی خګوري تلی وي زمزم بوس کی تا پسې براشي چې مال پیسې راکا ولې نیټه پورا شو څنګه پورا شو تا په خپل ویلو چې حاجیان راشي اورګه کنا ټول خلانه دی راغلی غنور خل التر دا مخکنی رال نو دا اجل مسمن نه دا نیټه خو کل مقرر میاش تاریخ وغیرہ او الله پاک فکتبو د جنگ نه د بچ کېدو د انسان د نسیان نه دی هم بابا ارشیونو الله پاک وتوی دا پلانې ونی میوه مخوره دای غریبانانو ایر شو فنسی آدم د آدم علی السلام ایر شو نو د زامنو د نوسو کړ وسو زمونږ میریږي نو یې دونه بچ کېدو د پارازان سره لیکل کوا فکتبوه هغه سیزو لیکا پیسې ولیکا میاش ورځ ولیکا چې جنگ ختم شي اوس لیکي څوک وليكتب بينكم كاتب بالعدل الله پاک وی دا درېمګړي چې لیکل کوي کنا نو دې نه د اغستون کې پارکې او نه د خرڅون کې پارکې بلکې دې د صفا لیکلو کې چې څنګه مناسبي مجمل لیکل بنکې مجهول لیکل بنکې یو کس لسړې تلو چې زما بچی نشتا ناغام ته تاسو کو خوخم بس نو ته تعویذ لیکوي بیٹا نه بیٹی نو د دې کاکا لونه ډېرې وي د مقصد دا چې هغه ته مال داسې وظیفه تعویذ را چې الله مال زوی راکي اوس هغه ول تعویذ کولی کل بیٹا نه بیٹی
اوس د الله پاک ولا بل لور ورکا ډېر غوسه لاړ هغه پسې دا رسلی کړي دي نو وخت پکې تیر شو وي سید توخیا نو چې وی کولاوي کو یو ما خو وی کې چې بیٹا نو بیٹی هغه نه بیٹا سره ولګو نو الله بالعدل دا سلیکل باندې کې چې نه کله یو سره لګي او کله بل سره لګي پنځ یو لیک پنځ نو دې پنځ ته چې شاته یو سه پرو کې نو 50 شي اچې دوه تو کې نو 500 شي اچې درې ورته کې نو بیا 5000 شي دا قادیانی چو نو د خلکو نو پیسې په دې راغونډې کړې چې تاسو له بزو 50 کتاب لیکم نو خلکو ولوم په غټه ستر ډېرې پیسې ورکړې نو سپټیټه باندې 15 لیکل نو خلکو ته راتلا څنګه پیغمبره داوود هم کړی دا او ګوره دروغ هم وای دا تخپل پیغمبره امنګ دې ټول سپین کړو ټول پیسې هم تعالی درکړي د بچو نوړې هم تعالی درکړي چې ته موږ له 50 کتابونو د خدای طرف نه لیکي ناغه ورته وی د 5 او د 50 خودونه فرق نشته خو یو صفر دی پکې نو وی بالعدل صفرونه پورا پکې مجهول مجمل الفاظ بنلی کی او وی چې د لیکون کې چې دی نو د انکار نکي د باندې الله نعمت کړی دی د له خط ور وسته دی نو ګوره توجه کې دې کې لیکلي دي چې چاله الله پاک یو هنر ور وستی او دې دا هنر بل چاته اوخي نو هغه چې بچو له سمره پاوړه غټي نو هغه چې الله پاک سمره اجر ور کوي په حلال کسب باندې نو دا کومه چې استاد دی دا چې چا ورته خودنه کړی دا دل الله پاک په مفتو کې دا غمره ثواب ور کوي او دا بهترین صدقه ده چې تاسو سره یو هنر شته حلال کسب شته او تبل یو مؤمن مسلمان ته حلال کسب اوخه دا بهترین صدقه ده دلته الله رب ال ترغیب ورکی چې دا د لیکلو چل خو ته الله خولې ذهن دل الله در کړی دی ګوته دل الله در کړی دی قلم استعمالولو چل در الله خولې دی نو ته انکار مکوا اوس هغه لیکل کی بیان به ورته سوق کی نو ولیم للذی علیه الحق بیان به هغه سوق کی چې پاغه باندې قرضی الله پاک وی د الله نو یریګا چې سمره درته دی کنه نو چې 1500 دی نو 1500 ولیکا او چې 15000 دی نو 15000 ولیکا دروغ ملیکا لګ ملیکا کم ملیکا اوس دا کم کس باندې چې قرضه ده دې داسې ساده ګل غونته دي یا دې بابا دې جبه ګډوډیږي یا دې بدل جبه والده الله رب العزت وی د چې کم رشتہ دار دی ولی دی هغه دی په انصاف سره املاوي بیان دیو کی او بیا الله رب العزت وی چې کله دا معاملې لیکه نو په کارداري چې پدې کې خخولي اوریجنل صفا گواهانی دو سړی اکه دو سړی نه نو یو سړی او دوا زنانه د دو زنانو گواهی د یو سړی برابر کا خدا الله وکړه نو پدې به اعتراض نکو دا زمونږ دی وړې کوپړې کې کرازی او کنه راځي زمونږ بس کوپړې خو چې احکم الحاکمین وي چې د دوو خزو گواهی د یو سړی برابر ده نو بس دا به منی چون چرا بنکه محبوب زنانو ته بیان کو وی تاسو استغفار ډېر ډېر وای او صدقې ډېر ډېر ورکوي تاسو ما دوزخ کې ډېر لیدلې نو هغه زنانه سره فکر شو لکه ایدا سي زنګز مرونه خالی نه نو هغه سوال جواب وکړو چې قربان چې سوجه دن نو ایو حدیث کې هرازی تکسرن اللعنه وتکفرن العشیره تاسو خیری ډېر کوي چرګ تم خیری کې ساروی تم خیری کې الو روزوی ته خډیر په تجوید سره کې د دې وجوي چې مور او پلار له پکار دی چې بچو ته د خیری نه کوي سورۃ یونس کې وراشي ولسمه سپاره کې ځکه بعد ټیم د قبولیتی دی وته دومره خپل په غټ غټ تجوید الفاظ سره وی نعوذ بالله الله پاک ته د ډک ټرک دلان لیکا نو چې بیا ګډ وډ شنو بیا مخ ټکې اکل وته وی خدای دې شګې کې ډوب کا نو بیا ډوب شي
دا بعضې ټیم د قبولیتي د دې وجې پلار او مور د په غوسه کې خیرې نه کوي خو زامنو لم پکاري چې مور او پلار لړه خفه کوي نه بلکې د هغې خدمت نو لنډه ده ورته وي تکفرن العشیره دویم تاسو د خاوندانو ډیره زیاته ناشکریا کوي څنګه ټول عمر هغه غریب لګیا دی ستا فرمایشونه پوره کوي ا دې 2018 کې به پوره کوي یو جوړه د واده نعوذ بالله په 25,000 کم از کم ایو راته دا په لوډ سپیکرونه به چې موږ د استاد ساده دا وته ډیر ښکاري 1 लाख روپے باندې یو جوړه واخلي صرف یو پیره اچي منګه تاسو یو جوړه واچو اې کې جنازې لمزو اې کې غمونو لمزو ودونو لمزو دا جوړه بیا ولې نه چې ودا خذل دلې دا اوس په دوی مرز چې بیا وادي نو بل باخلي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې خاون ول فرمایشونه پوره کوي خو کچرته معمولی غونتی فرمایش پوره نشي نو دا وته داسي وي ته به اختیار په نبی علیہ السلام درود شریف په دیوی ما رأیت منک خیرا قط ګور داسې الله اکبر دا وایي چې ما ستانه ډوخا در وس چرته لیدلې نه ده دومره لویه ناشکري کوي چې هغه هر څه باندې اوبه واړي نو لنډه ده چې ورته ووي چې ستاسو عقلم کم دی او ستاسو دین آی کم نقصان دی عقل کې څه نقصان دی وی دا وګوره دی آیات ته الله پاک وی ومراتانی دو خزی ممن دا غخزونا ترضونا چې تاسو خوښوي من الشهداء د گواهانونا ولی ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى کده یوین خبر ای رشوا نو دا بل خزبا دی تیادی نو ګورا الله پاک دو خزی د یو سړی د گواهه برابر کړی دی عقل کې خدا کمی دی دین کې کمی دار نقصان دار چې زنانو باندې هغه خپل مرض نو بیا لس ورځې ګوره میاش کې تاسو نو 10 5 50 کم از کم 50 منځونه هغه در نه پاتې کیږي او سړی منځونه کوي نفلونه کوي نو هغه شان د دین په اعتباروم کمې دي خو که زنانا د خپل سړو خدمت کوي د خاون وغیرہ زوی هغه چې څومره اعمال کوي مونږ کوي نفل کوي بیمار پرسه لذي جنازو لذي نو څومره چې الله پاک دې سړو له ثواب ور کوي خذل په مفتو کې ور کوي الله رب العزت ولا تسأموا استومان کیږي ما ان تکتبوه دا چولی کې تاسو دې سودا معاملې لرا صغیرن کلیږي او کبیرن کډيري دې کې دا شو چې دا سموه چې دا لګ دی دام لا سوک لیکي او دا خو ډیر زیات دي د دینه بم د سترګې پټي او پټي ته خلق الی اجله تر نیټه مقرره پوره اوی چې دا د الله په نظم ډیر د انصاف خبره ده انسان دې یره پر راضی تا چې شتام کې لیکل کړي شناختی کارت نمبر دې پکې لیکلي ګوته دې لګولي اول ته لیکلي چې د دو پلانی لا 3 لک روپے مثال په تور د مزاربت لپاره ور کړی دي اس ټول عمر خو بته ژوند دی نه کنه تب امرینا اوس هغه شتام وروړو نو ستا بچی به نصیبای هغه باندې بستا دسختی ستا شناختی کارت نمبر به پی ټلیفون نمبر به پی نو چې ستا خط تو ګوري چې آو کاکا پلانی له شراکت یا په مزاربت دومره پیسې ور کړی وي نو الله پاک کوئی شک پم نه کوي او د گواهه د پاره د لیکل ډیر خپل خبره ده نو بیا فرمای اخر کې چې ګورا کاتب او شهید گواہی کون کی لبا تکلیف نه ور کوي او غیلم پکار دی چې تاسو سره زیاتې نه کی خدا چې کله وتق الله سړی د الله نه یریږي نو کدتا 50 کرب روپے ملاویږي دی به دروغ قسم نخوري دی به دروغ گواہی نکي اوس کو مامش میرے درګړ مخ کې ناشتي گاڑی کې الکه ته خو نوې وی زنم خو سبب دیم نه زما د پاره بداسي منډي وي نو الله رب العزت وی چې گوادم نقصان نکي معاملې داسي وي مثال د مشهور
چې یو سړی د بل سړی په مخ کې وي ما رکوع کوم وی هغه ورته وی چې زه خو بجټ ته وایم چې داسې دي کړو وی هغه ورته چې پرده شه پیسې دل در کوم وی دا ورته چې پوره 50,000 براکه لګي نه اخلم وی هغه ورځا کو چې لس والا شل والا در وی دا ورته چې پوره 50 وی هغه ورته چې لاس ته آزاد دي لنډ دا چې جج ته مخامخ شو وی څنګه چلو دی گواته وی وی جی قربان دې سړی زما په مخ کې غپلانی وشتو هغه مړ شو زه گواہی کوم هغه جج اړر د پاره میزو ټاکو اوس دغه قاتل د 50,000 غتا جوړه کړي د پیسو غټ غټه پیلي کړي د 50,000 ویدلې غلي غونته غډکس تلان دی ور کړ وی چې دا سو قتل وی جج ورته وی چې پیر کیا ہوا الکه بیا سے چلو وی چې پیر میں جاگ گیا بیا زرا ویخ شوم وی یعنی دا مخ کې ټوله کیسه په خوب کې بیان کړه د ویخي هغه خبره د 50,000 روپو د پاره په خوب کې بوتله وی ډیر سخت کیس تو هغه نه حل کېدو نو وی یو وکیل خالی رجسٹر کې 3 پرش نوټونه د 0 کې خو وی جج ته وی چې دا مثال ما تیار کړی دی په خپل داوا مې ډېر ټوس دلایل پیش کړی دي ته دا مثال مطالعه کو ګوره وی جج وی چې واقعي کیس کوم ډېر سخت دی ضمانت نه کې د گواهان ډېر ټوس دي کدا سی او دو گواهان نور شي دلایل نور شي نو امید دی چې کیس په صفاش الله رب العزت ترغیب راکړي چې ګوره د پیسو د پاره او نعوذ بالله د مالدار د مالدارې د پاره بلکې د غریبې د پاره هم سنه کې بس هر معاملې کې الله راضي کوا ولا یضار کاتب دې دوه مطلب دي یو دا چې دا کاتب لیکون کې د نقصان نکي دا کاتب لیکون کې د نقصان نکي او دویم دا چې کاتب لبا نقصان نکي چې هغه مثال خرچه کیږي او ته ولا خرچه نه ورکې ولا شهید دیم نقصان نکي گواہی کوونکی او تم د گواہی کون کې نقصان مکو د گواہی کون کې نقصان مختصر وای بیا بس کو چې اوس هغه چې تدبد ویلی چې او زه گواہی کوم اوس هغه داویدار تحصیل ته نزي او د پسې هغه سیم راځي ورنټ د پسې جاری دی دی هر وخت دکان بند کړ دی او کله تانې ته ځي کله ماپس خانې ته ځي الته ګور را ګور دوی داسه کیسه وشوه اچھا لاغوونه پینی ولی ناغه بیان وسوتم کړ وسوتم نصیحت کی چی قسم لیدلیم بس پرده کوي ولا شهید الله وی شهید او گواله وا تکلیف نه ور کوي ولیکتا سودا سو وکړو نو الله پاک دا ډیر کبیره ګناه دی بدنامه ده واتقوا الله دا الله نه ویریږي الله تاسو ته دا احکامات خي قران مجید کې دا مسلې اجمالی مثال الله پاک وی آتو زکات ورکه اوس په قران کې خدا نشته چې په خوانو کې سودی نه بتا ته حدیث وی چې 15 خان شي نو یو بیزه ورکه قران کې تا ته دا نه دی ویلي چې سو غیانی نو حدیث کې تا ته وی چې دیر غواګانی شي نو یو پکې بیا زکات کی او چې سلويخ بیزی شي نو په سلويخ تو بیزو پس بیا زکات دی قران کې تا ته دا نه وی چې پسرو کې سونه زکات ته اب تا ته حدیث کی وی چې اونې می تولی سری سپین سمر دی 52 تولی دا قران اقیم الصلاه ته وی موس کوا زکات ور کوا نو دی بیا ټول تفصیلات دا مزاربت ته شراکت ته بے صرف ته بے سلم دی دا ټول احادیث کې او بیا فقہ کې فقهای کرام باندې الله خصوصي رحم الیږي چې کوم پات شي او چې کوم موجود مفتیان عالمان دي اغیم ډیر کړهونه کی علم دین دا ډیر ګران کار دی خو الله پاک داسې خلق پیدا کړي چې هغه د امت د دینی مسلو روحانی مسلو سپیشلیسټانی الله پاک وی د تاسو له تعلیم در کوم او دا یقین ساته ک تاسو هر معاملې کوي بیا لیکل کوي یا بیان کوي یا گواہی کوي نو والله بكل شيء علیم الله وی دا یقین ساته چې الله پاک نه ګوره سپټ ندی الله پاک تار سپسکرین دی الله پاک ته ول مالا بیا تاسو لا دا یقین نصیب کی بیا تو اے ایماندارو
کله چې تاسو معامله کوي د قرضو تر نیټه مقرره پوری لیکي غیلرا او د لیک تاسو مینس کې لیکون کې په انصاف انکار دین کې لیکون کې د لیکونو نه لکه چې د تعالی خود لیدانو دی ولیکي بیان دي کې آکس چې پاغه باندې قرضې د الله نه دو یریږي چې رب د دې کمې دین کې پاغه کې څه شي کچریا غسړې چې پاغه باندې قرض دا کمکل دی یا کمزور دی یا وسن لري د بیان کول دی نو بیان دیو کې رشتہ دار د په انصاف گواهان مقرره وي دو گواهان د ناری نو استاسونه کدو سړینی نو یو سړی او دو خزی دا غنا چې تاسو خو خوي د گواهه د پارا دار دې د پارا چې یوې نه خبرې رشینو بل به ورته یادې انکار دنه کې گواهان کله چې د گواهه د پار رو بل لشي ستو مان کېږي ما د لیکلونا کلګلی کلی او کډيري ترنيټه مقرره پوره دا ډېر د انصاف خبره ده د الله پني حقای مون کې دا گواهه لرا نږدې را چې شک پونه کې او کما مل لاس پلاسی تاسو په میانس کې نشته ګنا پتاسو کتا سن لیکه غیلرا گواهان مقرره وې کله چې معاملې کوي تکلیف بنور کې لیکون کې او گواه کتا سودا کارو کو نو دا ډېر غټ ګناه دې پتا سو دا الله نو یریږي تعلیم در کې تاسو تعالی پاک او الله پاک پارسیز باندې په هده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعترته بعدد كل معلوم لك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين